بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 150 نمبر سبق ته 150 نمبر او الدرس الخامس والثلاثون 15 نمبر درس ته د 15 نمبر درس نن اخیری تمرین دی دا ان شاء الله حل کو. تمرین کې 2 سوالونه راکړي. ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ. حالانکه کتاب کې دی ترجم بالاردیه اردو کې ترجمه وکړئ، خو موږ پښتو کې دا کتاب حل کوو نو ځکه ما لیکلي ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړئ. او دویم سوال راکړی ترجم بالعربیه په عربی کې ترجمه وکړئ. یو طرف ته د پښتو د عربی جملې راکړي وي دي نه تاسو پښتو ترجمه جوړه کړئ، او بل طرف ته د پښتو جملې راکړي وي د دې تاسو عربي ولیکئ. نو دلته کې اول مونږ د پښتو چې کومې جملې دي هغه حل کوو. یقول حامد، یقول دا د فعل مضارع واحد مذکر غائب صیغه ده، خو د دې فاعل دا موجود دی اسم ظاهر. نو یقول حامد، حامد اوي چاته وي لعابد، د لام جاره معنی ده تا تا، نو موږ پښتو کې وایو تا. حامد عابد ته اویل وای، حامد عابد توای، حامد عابد توای. سمعتو، دا سمعتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. سمعتو ما وورید، ما وورید، سمعتو ما وورید. کلامک ستا خبره، ما ستا خبرې ووریدې. سمعتو کلامک ما ستا خبره ووریده. ورأیتو، دا رأیتو چې دی کنه دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده، مذکر مؤنث دواړو لپاره مشترک ده. نو دلته کې موږ صرف د مذکر لپاره استعمالو ځکه دا حامد هم مذکر دی عابد هم مذکر دی. نو حامد دی عابد ته خبرې کوي. دا حامد ورته وایي ورأیتو او ما ولید، ما ولید عملک ستا عمل، ستا عمل می ولید. کلامک ستا خبرې طیب ډېرې ښې دي. کلامک طیب ستا خبرې ښې دي. وعملک جید او ستا عمل، وعملک او ستا عمل جید ډېر اعلی دی، عمده عمل دی، ښکلی عمل دی. اوس دا عابد دی حامد ته وایي. اول هو حامد عابد ته دا خبرې کولې، اوس عابد دی حامد ته خبرې کوي. ویقول عابد او عابد وایي لحامد حامد ته، عابد حامد ته وایي لما رأیتک. لما معنا موږ پښتو کې وایو کله چې رأیتک، رأیتو معنا ما ولید، رأیتو ما وختي مو وي چې دا فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. رأیتک ما ته ولیدې، کله چې ته ما ولیدې نو فرحتو زه خوشحاله شوم. دا فرحتم د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. اوس مخکې دي دخل محمود، دخل دا د فعل ماضي واحد مذکر غائب صیغه ده او د دې فاعل اسم ظاهر موجود دی. دا دی دخل محمود، محمود داخل شو. دخل محمود، محمود داخل شو. ست داخل شو حدیقتا باغ ته. محمود باغیچې ته داخل شو، باغ ته ور داخل شو. وقطوفه، قطوفه دا د فعل ماضي واحد مذکر غائب صیغه ده. قطوفه معنی د هغه راپرې کو، اکټې کو. اس نے توڑا، اردو کې اس نے توڑا. منها د هغې نه یعنی دغې باغ نه، دغې باغ نه یې څه راپرې که وردتن ګلاب، ګلاب پې راکټ کو. وشمه، دا شمه فعل ماضي واحد مذکر غائب صیغه ده. وشمه او هغه بوی کو، هغه ګلاب یعنی هغه بوی کو او هغه بوی کو. وقطوف منها، وقطوف منها وردتن او هغه د باغ نه ګل راپرې کو. وشمها او هغه ګلاب پې بوی کو. دا خو د مونږ سره د عربی جملې وي، مونږ د هغې پښتو ولیکله. دی خو اوس مونږ له د پښتو جملې راکړي د هغې عربي لیکو. اوس په پښتو کې وایي سعید حامد ته وویل، سعید حامد ته وویل. دلته کې وایي نو دا فعل مضارع وه، سعید حامد ته وایي نو هغې دپاره به یقولو استعمالی، یقولو صیغه به استعمالی والله. او سعید حامد ته وویل، اویل نو هغه اوی د پاره قاله، دا فعل ماضی ده. نو قال سعید، سعید اوی. دا قاله فعل ماضی واحد مذکر غائب صیغه ده. د دې دا سعید د دې اسم ظاهر فاعل دی. نو قال سعید، سعید اوی لحامد حامد ته. سعید حامد ته اوی اول ته سوچ کوه او بیا خبره کوه. او اولا فکر، اولا فکر، اول ته سوچ وکړه. دا فکر دا د امر صیغه ده د مذکر دپاره. او اولا فکر، اول ته سوچ وکړه. ثم کلم او بیا ته خبره وکړه. دا کلم هم دا د فعل دا د امر صیغه ده د مذکر حاضر دپاره. او محمود ته ووایه وقل لمحمود،
وقل او ته ووایه. دا قل دا د امر صیغه ده، دا د مذکر حاضر دپاره راځي. یعنې یو سړي ته چې ته حکم وکړې چې دا کار وکړه، او د مؤنث دپاره دی قولي قولي قولي. نو ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې یاره دا هغه ته یې ووي. وقل او ته ووایه لمحمود محمود ته، او ته محمود ته ووایه ته سعید غوښتلی یې. دعاکه دعا دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده، او د دې فاعل سعید دی، او که دا د خطاب دپاره راځي د مذکر دپاره. دعاک سعید دعاک سعید، سعید ته غوښتلی یې، سعید ته غوښتلی یې. د هغه طرف ته لاړ شه. اذهب اذهب ته لاړ شه، دا د امر صیغه ده. سړي ته چې وایي ته لاړ شه، نو هغه دپاره به د امر صیغه استعمالوي اذهب. اذهب الیه، ته د هغه طرف ته لاړ شه، یعنې ته هغه له ورشه او د هغه خبره واوره. واسمع، دا واسمع بیا د امر صیغه ده. واسمع قوله، او ته د هغه خبره واوره. دا د ګلاب عطر دی، دا د ګلاب عطر دی. هذه عطر الورد، هذه عطر الورد، هذه معنی ده دا عطر الورد د ګلاب عطر دی. دا بوی کا. شم هذه، شم دا د امر صیغه ده، مذکر ته چې وایي چې ته بوی کا، نو هغه دپاره به دا شم لفظ استعمالیږي، شم صیغه. شم ته بوی کا. هذه دا یعنې دا د ګلاب دا کوم عطر دی دا ته بوی کا. او ته ووایه د دې خوشبو څنګه ده. واخبر، او ته خبر ورکه، ته خبر ورکه. کیف رائحتها، ته ووایه ته خبر ورکه. دواړه معنی کولی شي. واخبر کیف رائحتها، واخبر دام د امر صیغه ده اخبر. نو چې دې نه مخکې حرف وي متحرک، نو بیا به دا واخبر وی، دا حمزه به بیا نه وی، دا الف به بیا نه وی. واخبر واخبر کیف رائحتها، او ته ووایه ته خبر ورکه. کیف رائحتها، د دې خوشبو څنګه ده. اوس مخکې وایي ما خوراک وڅکلو. ذقت الطعام، ذقت دا د واحد د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. ذقت ما وڅکل، الطعام خوراک، خوراک مزیدارو. الطعام لذیذ، الطعام لذیذ، خوراک مزیدار دی. الطعام لذیذ، خوراک مزیدار دی. ٹھیک شو جی. نو دا زموږ سره الدرس الخامس والثلاثون پوره شو. د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ، ځان سره ولیکئ، او دا درس یو ځل بیا واورئ. نو انشاءالله تاسو ته به دا ډېر ښه په اسانه طریقې باندې یاد شي، او بیا تاسو دا جملې په خپل ماحول کې استعمالولی شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس ورو اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.